د فیسبوک آی ډی ته به پاسورډ څنګه چینج کوئ. که تاسو د خپل فیسبوک آی ډی محفوظ کوئ نو د هغې لپاره به تاسو خپل اکاونټ ته پاسورډ چې دی دا به چینج کوئ. بل لا تاسو به اورېدلي چې په کروڑو اکاونټونه چې دي د هغو د اکاونټونو ډیټا چې دی دا لیک شوي. ډیټا چې لیک شي نو په هغې کې پاسورډ چې دی دا هم معلومېدی چې نو ستاسو اکاونټ چې دی دا هر ټایم هیک کېدی هم شي. نو د هغې لپاره تاسو له کول پکار دی چې تاسو خپلو اکاونټونو ته پاسورډ چینج کړئ. نو په هغې کې فیسبوک هم راتلی شي نو تاسو د فیسبوک اکاونټ چې دی هغې ته لازم پاسورډ چې دی دا چینج کړئ. یا تاسو له د فیسبوک آی ډي بل کس جوړه کړئ نو هم تاسو له پکار دی چې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ ته پاسورډ چینج کړئ چې هغه ته بیا ستاسو دا آی ډي چې دا نه معلومه ځکه چې په هغې پاسورډ باندې چې دی هغه بیا ستاسو اکاونټ کولولی شي او هغه ته قسمه قسم پوسټونه هم کولی شي. بل لا که ګستاخانه پوسټ وشو او بیا ته یو بل ته چې دا ما نه دي کړي نو هغه به ستا د اکاونټ نه شوي. نو خپل اکاونټ چې دی دا محفوظ کړئ او هغې پاسورډ چې دی دا لازم چینج کړئ. نو په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم چې تاسو به د خپل فیسبوک اکاونټ ته چې دی پاسورډ به څنګه چینج کوئ. د هغې پاسورډ چې دی تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی چینج کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو چل وکړئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی دا به کولاو کړئ. د سیټ ته به تاسو ته زموږ د آی ډي چې دی دا به ښکارېږي. د ګوټ ته به تاسو ته 3 کرښې چې دي دا به ښکارېږي. دا 3 کرښې به ووایي. څنګه دا 3 کرښې تاسو ووایم تاسو ته به دا مخ چې دی دا به داسې کولاو شي نو په دې کې به لاندې راچئ. لاندې به راشئ نو دلته کې چې دی تاسو ته به ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي موږ وهلې ده د مخکې نه. نو دا سیټینګ اینډ پرایویسي چې لیکلې ده دا به تاسو ووایئ. دا به ستاسو سره چې دی دا به مخ په کولاو شي. څنګه دا مخ کولاو شو نو دلته کې به تاسو سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. لکه زموږ د مخکې نه موږ کولاو کړو نو دا داسې راتله خو نو به سیټینګ اینډ پرایویسي ووایئ بیا په هغې کې سیټینګ ووایئ. څنګه سیټینګ وو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي. نو دلته کې به دویم نمبر آپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي پاسورډ اینډ سیکورټي. دا یې لیکلی دی دا به ځان سره ووایئ. نو تاسو خپله سیکورټي چې دا هغه ښه محفوظ کولی شئ له دې سره. نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به هم تاسو ته لاندې ښکارېږي دریم څلورم نمبر آپشن چې دی پاسورډ اینډ سیکورټي چې دی دا به بیا لیکلي دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ نو دلته کې به تاسو ته په سر باندې ښکارېږي پاسورډ. نو د دې ځای نه چې دی چینج پاسورډ د دې ځای نه تاسو ښه په اسانۍ سره خپل پاسورډ چې دی دا چینج کولی شئ. دلته کې اکثر ځینې کسان د انسټاګرام اکاونټونه هم یوځای کړي او ته هم ښکارېږي خو تاسو به خپل آی ډي چې دی هغه به دې کې کولاو کوئ. نو موږ د خپل آی ډي کولاو کړه. نو د دې ځای نه تاسو پاسورډ چې دی دا چینج کولی شئ. له پاسنۍ خانه کې چې دی تاسو به زوړ پاسورډ ورکوئ. په لاندنۍ کې چې دی تاسو به نوی پاسورډ ورکوئ. دا منځنۍ چې ده بیا به ورپسې اخرنۍ چې ده په دې کې بیا هغه نوی پاسورډ چې دی هغه به ورکوئ. چې هغه یې ورکړو لاندې به دا هوتي پټ او سپین لیکل چې دي دا به تاسو ته ښکاره شي. نو دا به تاسو ووایئ نو چینج پاسورډ چې لیکلی دی ستاسو پاسورډ چې دی د دغه ځای نه به چینج شي. خو اکثر ځینې کسانو ته پاسورډ نه معلوم چې پاسورډ ورته نه معلوم نو د هغې لپاره به تاسو چل وکړئ چې دا پروګیټ پاسورډ یې لیکلی دی پروګیټ یور پاسورډ. نو تاسو دغه آپشن هم وهلی شئ. خو چې ستاسو په دې اکاونټ کې ایمیل او د موبایل نمبر موجود وي نو هلو تاسو دغه پاسورډ چې دی دا بیا چینج کولی شئ. لکه پاسورډ به هم د دغه ځای نه چینج شي او هغه 2 سټپ ویریفیکیشن چې دی هغه به هم د دې سره وشي. نو بیا به د هوتي پټ او سپین لیکل ووایي نو تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه مخکې بیا ریکور کولی شئ. که بیا هم طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې د دې په باره کې چې زموږ ویډیو شته. خو له دې ځای نه تاسو د فیسبوک پاسورډ چینج کولی شئ. خو زوړ پاسورډ به نه ورکوئ. که زوړ پاسورډ تاسو ورکوئ نو هغه پاسورډ به نه لي. بل لا چې خپل پاسورډ کې چې دی انسي به هم یو ځای کوئ او حروف چې دي دا په کوم یو ځای کوئ. او دغه شانتې دا ډاټ چې دی او دا ایس چې راځي د ډالر په شانتې دا قسمه نښې چې دي دا په کوم یو نیمه چې دی دا پکې لازم وکړئ چې ستاسو پاسورډ چې دی دا مضبوط پاسورډ شي او بل څوک ستاسو دغه پاسورډ چې دی دا کولاو نه کوي ستاسو د اکاونټ چې دی دا څوک هیک نه کړي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل اکاونټ ته پاسورډ چې دی دا چینج کولی شئ.